اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سمین و نظرین، ایوه پختنه ډیره زیاته کیږي چې دا برزخ شي ته ویلی شي، برزخ څه فلسفه ده، څه حکمت دی، او برزخ دی چې به کیږي هلته. غواړم څو خبرې دې حوالې سره درته وکړم. برزخ عربي ټکی د پردې ته ویلی شي، حایل رکاوټ. لاند الفاظو کې دا قرآن کې دا ټکی راغلی دی، ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. څه دغه دنیا نه علاوه برزخ دی، هغه ورځې قیامت پورې دی. نه څه مراد دغه دنیا نه هټ کر، آخرت نه هټ کر، دوی دو منځ کې دی، نه آخرت دی نه دنیا دی. دې ته ویلی شي برزخ. یا داسې ویلی شي چې ځینې خصوصیات آخرت والاو کې موجودي، ځینې خصوصیات دنیا والاو کې موجودي، خو فرق د برزخ دغه دنیا سره دوره دی لکه مور شکم سره دغه دنیا فرق دی. مثلا یو بچی چې مور شکم کې دی، هغه ځان ته یوه دنیا ګڼي مور شکم، خو دا بچی چې مور شکم نه دنیا ته رسي، د دنیا څومره ستره دی، څومره وسیعه دی، بې نهاده. اندوره برزخ وسیع دی، ستر دی دغه دنیا نه، وسعت دوره زیاته. ځکه روایتو کې شته یو مؤمن متقی پرهیزګار انسان چې کله هغه قبر کې کېږدي نو هغه ته هېڅ خپلو سترګو وسعت سره سترګې وغړه او مغور هغه ته قبر سترېږي. نو ظاهر کې خو قبر مغه دی، خاورې دي، ډیډ باډي کې ایښي دی، چارچاپېر باند دی، خو دا خو ظاهر شو. ایدي باطن یعنې دغې دنیا باطن چې کوم دی هغه برزخ دی، هغه ډېر وسیع وسعت والا دی. دا یوه نکته معارضه کو چې برزخ یعنی پرده نه دا دنیا نه هغه دنیا منځ کې دی. حکمت یې چیرې فلسفه یې څه دی؟ کیدای شي تاسې ذهن کې دا سوال راشي چې د کوم کسان څه مړ کېږي، خو یو خو به جنت ته ځي او به جهنم ته ځي، نو خدای دا فیصله ویلې نه کوي. بس اول یې پکې فیصله کړې وي چې کوم جهنمي وي هغه جهنم ته واستوي، کوم جنت والی هغه جنت. مثلا مولا حسین جنت ته واستوي، یزید جهنم ته واستوي، فرعون جهنم ته واستوي، امام موسی علیه السلام جنت ته واستوي. فیصله وکړي اوس نه دا ویلي مثلا د ټولې برزخ کې مثلا دوی دوره انتظار کیږي، بیا الی یوم یبعثون څو پورې قیامت نه وي شي دا به برزخ کې وي، آدم نه څخه ختمه پورې تا نن ورځې پورې چې څومره انبیا اولیا اوصیا شهدا صدیقین صالحین ګدایان بدشایان څه څوک مړه شوي دي، وړه غوټ مسلمان غیر مسلمان کفار مشرکین منافقین دا ټوله برزخ کې دي. په کومه دوی فیصله وشي بس جهنم د جهنم والا لوټ شي، جنت د جنت والا لوټ شي. ایدی ماما چې علما و بزرگان دا ښیي چې خداوند عالم د یو لطف دی کرم دی خصوصا بالخصوص مؤمنانو باندې. هغه دا چې یو مؤمن یو ښه بنیاد ولګولو، مثلا مدرسې جوړه کړله، یو ونې ولګوله، یو ښه بچی تربیات کو معاشرې ته ویر کړلو، یو سکول یې جوړ کړو، مدرسې جوړه کړله، پالې ولګولو، دغه نه څومره فایده دغه معاشرې ته میلویږي. ایدي ټوله ثوابونه هغه ته منتقل کیږي برزخ ته. یا زوی دغه ته استغفار کوي، ختم موسی کوي، یا مثلا هغه ته خیرات کوي، نظرات کوي، یا هغه زوی نیک کارونه کوي، مثلا یو لیار جوړي خلکو ته، یو سهولت جوړي خلکو ته. دې ټول ثوابونه زوینه نه کمیږي، خدا ټوله شفت کیږي پلور ته. دی وجه نه چې د پلور نه کوم کمای شوی وي هغه کمای ته زوی پر راکي. مثلا یو پلور دی هغه نه لاسو کولو 15 کولو المنځونه قضا شوی دي، خداوند عالم دی هغه 15 کولو قضا المنځونه زوی زره سپر کوي، مگر دا چې کسبو قیامت کې بیل پوت شول بیا به شو کوته کوي. دی وجه نه برزخ ایوا بنیادی فلسفه دغه د حکمت دغه د دغه مؤمنانو نه کوم کمای شوی دی، دغه دنیا کې هغه عبادتو کې کمای شوی دی، هغه کمای چوکو ته پر راکي، اولاد یو ته پر راکي، دوستان یاران یو ته پر راکي. ځکه روایتو کې شته چې امام ناچو پښتنه وکړه چې مولا څه د مو استغفار کوي یا دعا کوي یا مثلا فتحه ویلو یا خیرات نظرات دای مو مړو ته فایده ورکوي. امام دو تعلق لکه څنګه زنده انسان ته یو گیفت ورکوي او تحفه ورکوي، هغه سره ته خوشاليږي، بے نهایت خوشاليږي. مثلا جامع کې چوک نوستي دی وخت کې چوده د آیفون موبایل رادیو ده، لیپټاپ رادیو ده، ویل څه ګوډي شپه وخت سور انسان ته خوشاليږي. سیم اندي شان سره لکه څنګه زنده انسان گیفت تحفه ده خوشاليږي، دا مړ برزخ کې ته استغفار ته دعا ته نیک کارونه ته فتح ته خوشاليږي. دا د برزخ یو بنیادی فلسفه ده چې هغه کې مؤمنانو هغه عمل صالح سره زیات شي، هغه اعمال سره زیات شي، یا هغه کمای برزخ کې پراشي د بل طرف نه یو کافر او منافق مشرک څخه ظالم دنیا نه لوړ دی، هغه یو بنیاد د ګناهونو لګي څوره دغه ګناهونه خلق پکې، هغه ګناهونو کې دی سره نور هم اضافه کیږي چې جهنم سزا نور او سره هم زیاتیږي. چې خصوصا مو د پکور دی چې داسې بنیادونه ولګو، داسې کارونه وکړو چې هغه مو ته صدقه جاریه وي، چې هغه مو ته برزخ ته منتقل کیږي. د علم بنیاد ولګو، د سکول بنیاد ولګاوه، د پله د ګوډي د روډ
د نور د شي نه څنګه کې عوام ته یو ریلیف یو مدد ته حتی د څونه د ولا کوله هغه ونی پخې نه کشري حیوان وخړل هغه ته فایده لري هغه ته صدقه جاریه ده یو نیکس وایي د لپاره صدقه جاریه ده لذا خبر یو بیٹورم څ برزخ یو حکمت بنیادی حکمت فلسفه راس دغه ده څ مومن نکوم کمای شوی وي هغه کمای برزخ کې یو ځوای وته پر کې یو دی یو بنیاد لګل بنیاد لحاظ نه هغه پراشي ازکه موفق جعفریا کې مشرز وی باندې د پلار المنزونه څخه قضا نشوي دي او نه واجب دي څ ځنه مو مجتهدینو کې شته رهبر معظم هم دا فتوا ده چې مور ول المنزونه هم مشرز وی باندې شدي واجب دي د پاره چې هغه برزخ کمای د زمان د لوحقین د دوستان یارانی ته پراکی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.